زه په خپل هم په دغه نیت راغلی یم چې یاره وایي زما په وینه د یو سړي کار کېږي. او حکومت سره شان بشانه چې دی دا تنظیمونه ولاړ دي. د پاسون نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو د سمادان جوم لخوا د مینه خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. ګرانو کتونکو نن د سوات په علاقه رشګټه کې موجود یم او دلته کې هم اواز یو تنظیم دی هغوی دلته کې د بلډ کیمپ لګولی دی او دلته کې خلک راغونډ شوي دي وینه ورکوي. د هم اواز کم ویلفر ارګنایزر چې کوم دی د هغې چیرمین هم راسره موجود دی. لاول تاسو ته په خیرالي وایو. وعلیکم السلام جی څنګه هرلی ښه صمد خان. دا راته ووایه تاسو چې نن دا کوم کیمپ لګولی دی مقاصد راته بیان کړئ. دې کیمپ مقاصد دا دي چې همیشتن په ولس او دا باندې څه سخته راغلې ده نو د هغوی سره او حکومت سره شان بشانه چې دی دا تنظیمونه ولاړ دي. نو دغه شانتې چې دی نن موږ تنظیم د طرف نه چې دی خصوصي یو تعاون چې دی کیمپ لګولی دی چې دا هغه ماشومان چې کوم تلیسیمیایي هغوی ته بیماري بلډ کینسر دا هغوی دپاره چې دی خالص د الله د رضا دپاره بغیر د ریاکارۍ نه ده او دغه شان زموږ ولس چې دی هغه راجمع شوي دي د الله د رضا دپاره هغوی چې دی بلډ ورکوي. دغه شان په روډ باندې هم چې څومره خلک ځي د هغو جذبو ته موږ سلام کوو هم چې دی ملګري راځي او هغو هم چې دی بلډ ورکوي. نو موږ د بلډ ریجن والو هم چې دی خصوصي شکریا ادا کوو چې هغوی موږ له وخت راکړو موږ له ټایم راکړو او راغلل او خصوصا د دې خپلو خلکو ډېر شکریا ادا کوو چې دوی په یو شارټ میسیج باندې چې دی راغلل او د الله د رضا دپاره چې دی زموږ سره شرکت وکړو او چې دی د الله د رضا دپاره وینه ورکړه. دې وخت کې موږ سره اسماعیل ورو چې دلته کې پري افکاس د الله پر رضا باندې وینه ورکوي هغه راسره موجود دی. هغه نه هم پوښتنې کوو روډجانه د وینې چې ورکوې مقاصد د څه دي دې په څه مقصد یې ورکوې؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه. دا موږ د دې انسانیت یو طرز خدمت دی چې دې نه مخکې هم موږ ډونیشنز کړي دي تلیسیمیا مریضانو دپاره کوم چې زموږ وروڼه خویندې دي. نو دا زموږ دا وینه چې دا به د دوی ډېر په سخته کې په کار راځي ځکه چې د دوی د ژوند ګزاره زموږ په دې وینه باندې روانه ده. نو زموږ د طرفه چې څومره هم کېږي لکه د وینې په طرف شو یا نور څه خدمت موږ به انشاءالله دا خدمت جاري ساتو. جي یاره زه خو الحمدلله ښه په باډۍ جوړ یم نو دې لپاره د وینې مقصد زما دا دی چې وینه هسې په غالبا دا په 3 میاشتو کې په خپله پوره کېږي. نو دا زه یم چې دا یو غریب ته فایده ورسي او دا هر مسلمان کم از کم دا حقوق دی چې یو سړی وینه په خپله پوره کېږي نو چې وینه ورکړي نو بل مسلمان ته په دې باندې فایده ورسي. ګرانو کتونکو دې وخت کې ما سره سوشل موبلایزر ډاکټر فضل قادر صاحب هم موجود دی چې هغه دلته کې دا کوم پروګرام چې کوم دی دا وینه چې کومه غونډۍ د دې هغه انچارج دی او د ده نه به همدغه پوښتنې کوو تاسو چې دا کومه وینه جمع کوئ دا تاسو بیا په کومه طریقه خلکو ته ورکوئ یا د دې هم اواز تنظیم والا کوم د ملګرو په کار شي نو دوی ته به دا وینه بیا څنګه میلاویږي؟ ریجنل بلډ سینټر سوات ته چونکې اوس یو 6 منت شوي دي چې اوس راغلی دی. د دې بیسک مقصد دا دی چې کوم هغه پیشنټ دي کوم چې تلیسیمیک وي چاته بلډ ضرورت دي هغو ته موږ سیف بلډ ټرانسفیوژن مهیا کړو. ټیک ده جي بلډ بیسیکلی دا کوم بلډ چې موږ دغه کوو دې سره دې نه موږ مختلف 3 کیټګري بلډ جوړو. هغې کې پلیټلیټس جدا کړو پلازما جدا کړو او ریډ بلډ سیل جدا کړو. کم پیشنټ ته کم مقدار کې کم پلازما ضرورتي کم پلیټلیټ ضرورتي هغه ته هم موږ هغه دغه پرووایډ کوو. نو هغه په وجود لوډ نه راځي. کم بلډ چې د هغه نیډي کم دغه نو هغه ایکسټرا پلازما یا پلیټلیټس چې نه پکار صرف آر بي سي پکاري هغه ته آر بي سي ورکوو. دې سره سره هم اواز والا زه ډېر دغه یم چې هغو دا پروګرام ارینج کړی دی زموږ لپاره. دا ډونیشن کېږي بهر تاسو به بهر هم دا کیمره بیا لږ دغه کوي او انشاءالله چې هم اواز والا څونه بلډ دغه کېږي که خیري زه به په هره طریقه به یې مینج کوم هغو به زه دغه کوم.
ګرانو کتونکو دې بلډ کیمپ ته نن زموږ سره زموږ یو خور هم موجوده ده چې هغه هم په دې مقصد باندې راغلې ده چې هغه نن دلته کې وینه ورکوي او دغه د وینې د ورکولو خواهش لري. خورجان اول تاسو ته په خیر رالي وایو، ستاسو عظمتونو سلام کوو چې تاسو دومره مینه لرئ، دومره جدوجهد کوئ چې تاسو هم د وینې ورکولو په نیت راغلي یې. نورو خویندو ته به څه پیغام ورکوئ؟ خپل مقصد راته بیان کړئ. نورو ته هم دا وینا کوم چې وینه د سړي لپاره کار راشي، دا ډېره ښه خبره ده، خو د یو خدمت دغه دی چې سړی ورکړي نو ښه خبره ده. زه په خپل هم په دغه نیت راغلی یم چې یاره بهی زما په وینې د یو سړي کار کېږي نو هم به ترې منع نه وي. چې یو سړی زندګي بچ شي نو دا ډېره ښه خبره ده. زموږ په کورونو کې زموږ خویندې میندې ناستې دي، هغوی ته څه پیغام ورکړې؟ نو هغو هم دا چې کومه ورکولی شي نو مهرباني دې وکړي ور دې کړي دې خلکو لولې چې د یو سړي ژوند بچ شي نو دا ډېره ښه خبره ده. ډېره مننه خورجان. ګرانو کتونکو تاسو د خورجانې خبرې ترې واورېدلې. دوی هم تاسو خلکو نه دغه غوښتنه کړې ده چې کومې خویندې میندې زموږ په کورونو کې دي بلډ ورکولی شي، نو هغوی هم دوی دا غوښتنه وکړله چې تاسو هم بلډ ورکوئ او خپله زندګۍ سره د بل ژوند هم بچ کړئ. امید لرم چې زموږ دا نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازت راکوئ. په لوی الله م سپارم. د الله په امان.